خلک په ډېر جوش جذبه باندې راوته د موجوده حکومت د کم کرپشن شوی دی یا کم کیږي کم قام د تحصیل دینځي زموږ سره ولاړ لې دا به ان شاء الله تعالی د بخبیدار خان برهم او دغه پارټي به تاسو سره څنګه پسنګ ولاړی موږ د میدان نه ډېر په غټ اکثریت سره راوتی او ډېر لوی جلوس سره راغلی زبردست قافله روانه ده ان شاء الله او دا برسي دا به ثابتي چې دا نااهل ناکام او کرپټ حکومت ته ان شاء الله دا به ختمه کوي ان شاء الله موږ پاکستان پیپل پارټي راوتی دا او نن ولې واخیری جټکو ورکو که خیر ان شاء الله تعالی ان شاء الله او موږ بنن ثابتو د خیر څخه پر قوت او خپل نمائندګي د دین د طرفه به ان شاء الله موږ ثابتو په دې احتجاج کې موږ به تر هغه پورې کوړته نه راځو چې د دې تخت موږ نه پاستر کړي او دا قوم هم نه اخلاص کړي دا تیمرګره نه چې کوم جلوس وو هغه راورسېد احمد زیب خان د پاکستان پیپلز پارټي صدر او دغه ورسره چې کوم بیا هغه جلوس چې کوم ز تاسو ته خیم دغه راورسېدل دا هغه لري زه پورې چې کوم نه دا قطار دی دلته د هغې استقبال وشو دغه طرف ته هم چې کوم دی نو دا ګاډي ولاړ دي او ها دا تاسو ګورئ میا واجد صاحب او دغه میلمانه چې کوم د تیمرګرې نه راغلله هغې دلته چې کوم میلمانه ناسو وخت تاسو ته ما خو ولیدي ملک عظمت خان هر یو مشر به یو منټ خبره کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د تحصیل دینځي د ټول ملګرو ډېر زیات شکریا ادا کوم د دین صاحب او ملک عظمت صاحب او نور ټول ملګري چې څومره دلته راغلي په غټ تعداد کې د پیپلز پارټي سرمایه ده الحمدلله ان شاء الله د دې دا ثابت ده چې پیپلز پارټي به ان شاء الله پر روان الیکشنونو کې ډېر ښه مخکې ځي ولې چې نن په کم جوش خروش باندې دا خلک راووته دا هغه دغه نه شروع دي مختلف د میدان نه شروع دي بیا بلمبټ تحصیل تیمرګره تالاش او داسې دینځي او دا سلسله ان شاء الله ډېر خلک په ډېر جوش جذبه باندې راوته د موجوده حکومت د کم کرپشن شوی دی یا کم کیږي او په دې درې ټینور کې چې تحریک انصاف حکومت کومه کارکردګي ده د هغې خلاف ان شاء الله په پیښور کې صوبایي صدر په قیادت کې به دا جلوسونه ان شاء الله دلته به هلته به ځي هلته به پروګرامي د صوبایي حکومت د کرپشن خلاف من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټولې ضلعې لوړ ډېر شکریا ادا کوم خو خصوصا زه دینځي د عوامو او د مشرانو د خپلو ملګرو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغوی ثابته کړه چې هغوی زمانه ناامیده نه دي په ما باندې هغه اعتماد بحال دی او ان شاء الله تعالی تاسو چې دا کم قام د تحصیل دینځي زموږ سره ولاړ دی دا به ان شاء الله تعالی د بخبیدار خان برهم او دغه پارټي به تاسو سره څنګه پسنګ ولاړی ډېره مهرباني د میدان نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټولو د میډیا ملګرو شکریا ادا کوم چې په دې جهاد کې زموږ سره شریک دي او زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده چې کرپشن دی او بدامني ده ورونو موږ د میدان نه ډېر په غټ اکثریت سره راوتی او ډېر لوی جلوس سره راغلی محمد زمین خان ایم پی ایس پاکستان پیپل پارټي چې دا کوم عظیم شان جلوس نن د سونو غاړو په شکل کې زرګونو کارکونان د پاکستان پیپل پارټي د دیر راوته دي او دا پیښور ته روان دي یو احتجاج له چې هغه د دې موجوده حکومت د کرپشن د بدعنوانو او د بددیانتۍ خلاف دا ټول پاکستان پیپل پارټي کارکونان راوتی په زرګونو په تعداد کې نن روان دي که خیر ان شاء الله تعالی په جوش او خروش سره او دا مونږ د دې دا صوبه د دې غلونه د دې ډاکوانو نه خلاصول غواړو ان شاء الله تعالی زما دا امید دی چې نن به په پیښور کې تاسو ته اصلي قیادت چې کوم دی د دې صوبې ښکاره شي ځکه چې دلته په دې صوبه کې پاکستان پیپل پارټي ده دا خو ډاکا چوله شوې ده په 2013 کې شوې ده او که په 2018 کې ده او که په 2023 کې ده ټول چې کوم دی د غریبو خلکو په منډیټ باندې ډاکا چوله شوې ټول جعلي وټونه دي ان شاء الله تعالی زه وایم زموږ سره دا بکسې کولاو کي
او تاسو به وګورئ چې دا ټول جعلي ووټونه دي او که نه دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د صوبه بچاو مهم په سلسله کې نن په پیښور کې 2 بجې چې عظیم الشان کوم احتجاج کیدونکي دی د هغې دپاره د دیر لور نه دا غټه قافله د 500 ګاړو قافله د ضلعي صدر احمد زیب خان په قیادت کې او د نور مشرانو په قیادت کې روانه ده. او زه خصوصا د خپلې حلقې N7 د تحصیل خال، تحصیل بلامبټ، تحصیل تیمرګرې، تحصیل ادینزۍ د جیالو د کارکونانو ډېره شکریا ادا کوم چې هغه زما په اواز باندې د مشرانو په اواز باندې راووته او یو زبردسته قافله روانه ده انشاءالله. او دا به رسي او دا به ثابتوي چې دا نااهل ناکام او کرپټ حکومت ته انشاءالله دا به د ختمه کوي انشاءالله. رفایت خان روان دي او ډیره مهرباني ډیر صدر صاحب د صوبایي زموږ د پیپل پارټي کوم صدر دغه شکریا ادا کوم ځکه چې د صوبه کې ډیر زیات لوټمار د ډیر وخت نشرو او هغه نوټس واغسته او موږ په دغه سلسله کې احتجاج کوو انشاءالله. او موږ به نن ثابتو د خیر څخه خپل قوت او خپل نمائندګي د دیر د طرفه به انشاءالله موږ ثابتو په دې احتجاج کې انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ملکن ډیویژن کمې قافلې چې د صوبه بچاو مهم د پاره راوتې دي د باجوړ نه په سوونو ګاډو د قافله د مومندو په لار باندې پیښور ته د اسمبلیان مخې ته ګامزن ده. زمونږ د بره دیر دوستان د شپې تللي دي او هلته کې په پیښور کې د هغه دیروجانو کمپین کړی دی او هغه تیار کړي دي. زما د لوور دیر نه ماشاءالله د زرونو په تعداد کې دا د دې ضلعي تنظیم د احمد زیب خان، نعیم الله خان او زمونږ د محمد زمین خان او د ټولو ملګرو وزیر دادا لالا د ټولو مشترکه یو کمپین دی چې زما په دعوه سره دا خبره ده چې زموږ د لوور دیر انشاءالله جلوس او احتجاجي پروګرام د ټولو نه زیات دی، په ګڼ تعداد دی، د سوونو زرونو په تعداد دی انشاءالله. او مونږ د دیر خلک انقلابیان خلک یو مونږ چې په چا پسې راپاسو نو تخته وله پاستر کوو، مونږ به دا صوبه بچ کوو، مونږ دې جهاد له راوتي یو او مونږ به انشاءالله دا کرپټ حکومت چې 12 کاله د مدینې ریاست په نوم باندې منافقت کړی دی مونږ به تر هغې پورې کور ته نه راځو چې د دوی تخته مونږ نه پاستر کړي او دا قوم هم ترې نه خلاص کړی. دغه قیادت چې کم دی راستا سره میلاو شما صحیح دا تاسو ګورئ دغه جلوس چې کوم دا لوور دیر نه چې کوم دی نو روان دی دغه سره پورې ډېر د لرې پورې چې کوم دی ګریډ نه دغه جلوس دی دغه ګاډي دي او دي چې کوم دی نو روان دي دغه احمد زیب خان دی تحصیل صدر دغه جلوس کم چې دا روان شو هغه تاسو نه دی لکه چې دغه ګاډي دغه ګڼه د هغه سره پورې چې کوم دی نو دغه جلوس دی پېښور جلسې له روان شو د چکدرې امیر آباد نه د کوز دیر او دې سره مالا اجازه راکې د الله پامان